بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما مینوالو، د الله پاک نه امید لرم چې ټول بخیر. الله پاک مخا د وبال لره. مرګرو، نن ستاسو په مخ کې او پیره بیا حاضر شوی یم، او د حاضر کېدو مقصد مې هم دا دی چې پرون به تاسو ته هم پته لګېدلي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون اجلاس و. په هغه اجلاس کې مراد سعید چې زمونږ د سوات نه د هغه تعلق دی د کابل سره، او یو پښتون دی، او مطلب داسې نر ایم این ای دی که هغه هر څنګه وي، د هغه بیک ګراونډ هر څه وي، خو چونکې مونږ به د هغه کارکردګۍ ته ګورو، نو په دغې باندې به مونږ د هغه صفت کوو چې د هغه څه کارکردګي ده او هغه څه کوي. په خپل کار کې ډېر مخلصه دی، لګیا دی، او که فرض کې دا خبرې زه کوم او چاته پکې دا تکلیف وي چې یاره هغه خو مطلب دا دی یعنې څه کرپشن به یې کړی، څه دغه به یې کړی، او مخالفین خو وي، نو که کرپشن کېږي نو هغه خو په هر ملک او په هر ځای کې دلته کې دا ملکونه دي، مونږ چونکې دلته په بهر ملکونو کې یو، دلته هم کرپشن کېږي، خو دومره کرپشن کېږي چې د هغې اثرات په عوامو باندې په ملک باندې ډایرکټ نه پرېوځي. یعنې هغه داسې کرپشن وي چې هغه خلک وایي په اوړو کې د مالګې برابر. نو هغه خو خیر دغه خبرې به سیټ ته کړو، خو نر دی، په هره موقع باندې د پښتنو اواز پورته کړی دی په اسمبلی کې، او د پښتون قوم اواز یې چوت کړی دی په هره اجلاس کې چې د پښتون د معاملاتو څه هومره خبره راغلي، نو هغه د هغې اواز چوت کړی دی، که هغه علي محمد دی او که هغه مراد سعید دی، نو مونږ به د هغه قدر او عزت کوو. خو پرون چې کوم اجلاس شوی دی په هغې کې مراد سعید به بلاول بټو ته په څه شاعرانه انداز باندې جوابونه ورکړي، نو بلاول بټو دې هم لږ ورته سوچ وکړي چې دا ماته ولې شوي دي، خو د هغې په بدل کې چې بیا عبدالقادر پټیل چې کوم د هغوی ایم این ای دی د پیپلز پارټۍ، هغه بیا جواب ورکو، او د هغه جواب داسې جواب و چې هغه بالکل غیر اخلاقي جواب و. د هغې مقصد او د هغې مطلب زمونږ ټولو خلکو ته پته ده چې د هغه څه مقصد و. نو اوس په چې کوم دی زه صرف دا ووایم عبدالقادر پټیل ته چې ته دا نمونه جواب په اسمبلی کې ورکې، نو آیا دا ستا سره ښه ښایي؟ ته د دغې قوم چې کوم کسانو کوم حلقې تا له وټونه درکړي دي او ته دغې اسمبلی ته بوتلی، آیا ستا سره دا موضوع او دا خبرې او دا کم تقریر چې تا کړی دی په اسمبلی کې، دا ستا سره ښه ښایي؟ ته دومره غیر اخلاقي تقریر کې، او بیا د قومي اسمبلی سپیکر صاحب ته زما دا خصوصي ګزارش دی چې په داسې موقعو باندې چې کله داسې بېهوده یو سړی تقریر کوي او هغه یعنې د موضوع نه هټ کې هغه تقریر کوي، نو زه وایم چې په هغه باندې بین لګول پکار دي، او د هغه تقریر بالکل چې دی د سر اډو هلته کې پکار نه دی چې هغه له اجازت ورکوي. نو زه په دې خبره باندې ډېر زیات یو حیرانم یم چې د پاکستان د اسمبلی په اجلاسونو کې دا نمونه بحثونه کېږي، که فرض کې یو حکومت په بل اپوزیشن باندې تنقید کوي، نو د هغه په کارکردګۍ باندې کوي، دا نه چې د هغه خاندان یادوي. ته چې د حکومت په نمایندګانو باندې تنقید کوي، نو دغه ځای ته پکار دا ده چې هغه له جواب د هغه په کارکردګۍ باندې ورکړي چې تا دغه ځای دا کړي دي، دغه ځای دې دا غلطي کړې ده. مراد سعید که ستا په شاعرانه انداز کې تا له جواب درکړی دی، نو تا ته خپل حیثیت ښوولی دی چې ته څنګه راغلی، او ته مطلب دا دی د پاکستان د عوامو دپاره تا څه خدمت کړی دی. نو دا ډیره غلطه خبره ده چې د پاکستان په اسمبلو کې دا نمونه خلک راځي او هغوی دا بېهوده تقریرونه کوي،
او دا تقریر بیا چې دی نو هغه برهای راستي او هغه ټوله دنیا ګوري، د هغې ایمیج ډېر غلط راځي. دلته کې هم د عیسویانې دي او دلته کې هم بحثونه کېږي، خو د دې په حالاتو باندې، د دې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې بحث کېږي. دا نه چې د یو بل یعنې دا الفاظ ماله په خوله باندې نه راځي چې زه دغه بیان کړم تاسو ته، خو دا بیخي نه ده پکار چې تاسو د یو بل بېعزتي او دغه وکئ. یو موږ خو مسلمانان یو، مسلمان له خو پکار دا ده چې دی ښه خبره وکړي، دی غلطه خبره ونه کړي. دغه اسمبلونه یعنې زمونږ د ملک کامیابي او ناکامیابي او ترقي او نه ترقي د دغه اسمبلو ستاسو نه بیلونه پاس کېږي، ستاسو نه قانونونه پاس کېږي او ملک په ترقۍ باندې کېږي چې په هغې کې تاسو صرف او صرف د خپل لیډرانو د بچاو دپاره راغلي ناستئ. تاسو به څه جواب ورکوئ چې سبا له په دې خاورو کې تاسو دا سر کېدی د اخر مو څه سوچ کړی دی که نه؟ بس صرف په دغه دنیا پسې او په زرداري پسې او په نواز شریف پسې او په نورو لیډرانو پسې بین خلک ظالمانو لکوټو خو سوچ وکئ که نه چې دا موږ څه کوو. د پاکستان د دې خاورې په تاسو باندې هېڅ حق نشته چې تاسو دغه ځای په دې اسمبلو کې صرف او صرف دا ووایئ چې یاره د پاکستان د ترقۍ او د عوامو دپاره به مونږ دا نمونه کار کوو او دا دغه به کوو. بس صرف او صرف تاسو به تنقیدونه کوو، یو بل د به کنځل او ویل کوئ. د خدای دپاره لږ ورته سوچ وکئ. او بل دا د پاکستاني عوام له پکار ده چې داسې خلکو له ووټ ورکوي چې هغه کم از کم د هغوی د مشکلاتو دغه خبره هلته کې کوي، دا نه چې په یو بل باندې دغه ځای کنځل او ویل او دا کوي. زمونږ د اسمبلو خو دا حل دی. نو زه د پاکستان عوامو ته خاص کر دا یو ریکویسټ کوم او خپل یعنې زما پښتانه وروڼه هم دي، هغه به زما په خبره پوهېږي، خو زما ډېر دوستان داسې دي، زما ملک چې دی نو نیم ملک ټول په اردو باندې پوهېږي، یوه صوبه پکې په پښتو ده او بله ده. دا مې وینا ده د خپلو پښتنو وروڼو ته چې د الله دپاره چې کله هم اوټونه راځي نو داسې خپل اوټ استعمالوئ چې داسې نر کسي او بېداغه کسي چې هغه تاسو اسمبلو ته لیږئ او د هغه ستاسو بیا نمایندګي کوي هلته کې او ستاسو د ملک دپاره چې دی د ترقۍ ښه سوچ کوي. داسې غلطو خلکو له ووټ مه ورکوئ که هغه د عمران خان په پارټۍ کې دی، که هغه په نیشنل پارټۍ کې دی، که هغه په پیپلز پارټۍ کې دی، که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق لري او د هغه خوله او د هغه زبان او د هغه طور طریقې غلطي، نو د خدای دپاره دوی له ووټ مه ورکوئ، ځکه چې په دې ووټ کې په استعمال کې تاسو هم ګناهګار راځئ چې د هغه د خولې نه څه بربادې ځي ټول پې تاسو ګناهګارېږئ، ځکه چې دغه زموږ په ووټ باندې تلئ. نو ښه صحیح چې کوم دی سلیکشن کوئ او ډېر خیال کوئ او داسې غلط خلک چې دی دې اسمبلو ته مه لیږئ چې هغوی بیا دا کنځل او دا ویل او د یو بل په عزت باندې د هغوی څه کار نه وي. نو ډېر غلط کار یې کړی دی عبدالقادر پټیل، ډېر غلط کار کړی، هغه چې کوم زبان استعمال کړی دی د هغې مونږ بالکل په سختۍ سره چې کوم دی نو دغه کوو، احتجاج کوو چې دا داسې الفاظ دله نه ول پکار چې دا داسې په اسمبلۍ کې برای راست دا نمونه بېهوده خبرې او د یو سړي عزت اوچالول، دا ډېره غلطه خبره هغه کړې ده او په دې باندې موږ ډېر سخت چې کوم دی نو مذمت کوو. د پاکستان د حکومت سره هم موږ په دې باندې یعنې دا ورته وینا کوو چې داسې خلکو له بالکل موقع په دې اسمبلو کې مه ورکوئ کوم چې د حکومت خبرې یعنې د پاکستان د عوامو د ترقۍ د هغې د کامیابۍ د هغوی سره د امداد دا خبرې نه کوي او د ملک د عزت خیال نه ساتي، دې خلکو له د سر اړو په دې اسمبلو کې د بیان کولو موقع مه ورکوئ. امید لرم د الله پاک نه چې راتلونکی وخت به زموږ دپاره ډېر ښه او دعا به کوو چې الله تعالی زموږ ملک پاکستان د داسې شرپسندو نه او د داسې غلطو خلکو نه او د سوچونو نه د هغوی د عملو نه وساتي او الله پاک زموږ په ملک باندې یو ښه او خوشحاله او اسلامي قانون راولي چې ټول مسلمانان پکې او څومره زموږ د پاکستان عوامي هغوی پکې ښه خوشحاله خپله زندګي تېروي. د لوی الله په امان په الله مسپارم. الله مو ښاد او آباد لره مسافرو چې په کوم ملک یې الله تعالی مو ښاد آباد او په خپل امان کې لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.